الله وبرکاته. دا فلور چې کوم دی دا د صفا مروه دی. Çeki hatır olur. Biz de almadık birini perişan abi. Hiç çekemiyor. Hiç çekemiyor. Bilmiyor işte. Bundan almadık. Evet. Bilmediğim için bak güzelce mi çekiyor. دا برچتنا صفا مروه ده. دې کې خلک پنځو فلورو کې طواف کوي. دا تاسو وینئ دې کې بیا په ګاډو کې خلک طواف کوي. طواف او صفا مروه دواړه اخوا حرم ناګر چاپیره خانه کعبه نه طواف کوي او دلته بیا سعی کوي په ګاډو کې. دې ته عربیات وایي. یو ګاډي کې 3 کسان راځي بلکې 2 بلکې یو او په بجلی باندې چلیږي. دا خلک پکې په اسانه طریقه سعی هم کوي او په اسانه طریقه طواف. تاسو وینئ دا منظر دا صفا مروه ده. د دې ذکر په قرآن پاک کې راغلی دی. مخکې صفا ده او د شاته مروه ده. الله تعالی ارشاد مبارک دی فرمایي ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. الله پاک دې موږ ټول مؤمنان مسلمانان ورونه دوستان چې کوم دي دا ټول دې الله جل شانه د دې آیات د مصداق د لاندې راولي. یعنی صفا او مروه دا د نښو د الله تعالی نه یو نښه ده، شاعر د الله جل شانه د طرف او چا چې حج د بیت الله شریف وکړ یا عمره وکړه نو الله پاک فرمایي فلا جناح علی، په ده باندې هیڅ ګناه پاتې نه شوه. مروه طرف دی، دا مروه ده. دا تاسو وینئ ډېر ښکلی منظر دی. دا خلک پکې لګیا دي سعی کوي. دا الله د کون مېلمانه دي. د اندونیشیا والا دي. اندونیشیا ورکه یو بل منظر دی لاندې تاسو ته ښیم. دا کم کسان چې دلته کار کوي، خدمت کوي، صفائی کار کوي، د تعمیر کوي، دا عمال چې دي دوی ته د دې ګاډو اجازت د دوی بغیر د ادارې د طرف نه ګرځولی شي، چکر هم پکې لګولی شي، صفا مروه هم پې کولی شي، سعی هم پې کولی شي. د عمالو ته د دې اجازت شته دی. دا بیا لاندې منظر دی. دا بیا د کوزېدو لار دی. ګوره او کوم فلور کې چې تاسو د برې نه چې کوم فلور تاسو وکتو هغې ته زه لاندې راکوز شوم. دا لاندې یو فلور دی، تاسو د برې نه وکتو. Thank you.
دا د ترکو والا دی دا د ترکو والا دی دا یو زمونږ امیر صاحب دی امیر صاحب دقیقه راکوز شوم د سعی نه میزانین فلور نه او بر دویم چت نه دې ته وایي باب ارقم 16 نمبر گیٹ دی دا چې دی 17 نمبر گیٹ دی باب علي دا چې کوم دی دې ته وایي باب السلام 19 نمبر گیٹ دی دې باندې د بهر نه چې راځي عمرې نیت دې کړی د میقات نه او په دې باندې حرم شریف ته دننه شي دا سنت دی دې ګیټ باندې د دخول سنت عمل